دویمه سپاره څوارلسم نمبر رکوع او سوره بقره دېرشتم یعنی 30واں رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ پس هر کله چې تاسو ښځو ته دریم طلاق ورکئ فبلغنا اجلهن پس دا ښځې چې ورسیږي خپلې میعاد ته فلا تعدلوهن پس تاسو دا ښځې مه منع کوئ ان ینکحن دا چې دوی نکاح وکړي ازواجهن خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف هر کله چې دوی خپل منځ کې رضامند وي ذالک یوعظ به په دې سره تاسو ته نصیحت کیږي من کان هر هغه څوک چې وي منکم لستاسو نه یؤمن ایمان لرونکی بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم دا ستاسو د پاره پاکي و اطهر او ډیره زیاته پاکی ده والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات او اولاد والی بیبیان یرضعن پیدا ورکوي اولادهن خپلو اولادونو ته حولین کاملین پورا 2 کاله لمن هر هغه چا لره اراده چې اراده وکړي ان یتم رضاعه چې د په یو موده پوره کړي وعلی المولود له او د ماشوم په پلار باندې رزقهن د پیوالو ښځو رزق دی و کسوتهن او د دوی جامې دي بالمعروف دستور مطابق لا تکلف نفس نه اچولای شوی د یو نفس الا وسعها مگر د مقدور مطابق لا تضار والدة نه به ضرر ورکړلی کېږي مور ته بې ولدها د دې په اولاد سره ولا مولود له او نه پلار ته بې ولده په اولاد سره وعلى الوارث او د کسې ضرر به نه ورکېږي وارث ته مثل ذلک په دې طریقې سره فإن اراد فصالا پس کچېرې اراده وکړي ښځه او خاوند د جدا کولو ان تراد رضا جویي سره منه دوی دواړو چې ماشوم له پیو نه جدا کړي ولا وتشاور او مشورې سره فلا جناح علیهما پس نشته څه ګناه په دوی دواړو باندې وإن اردتم او کچېرې تاسو اراده وکړئ ان تسترضعوا دا چې اولادونو لره پی ورکئ اولادکم اولادونو لره د بل چا په ذریعه فلا جناح علیکم بیا په تاسو باندې ګناه نشته اذا هر کله سلمتم چې تاسو ادا کوئ ما آتیتم بالمعروف هغه چې تاسو ورکوئ په ښېګړې سره واتقوا الله الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله بما تعملون بصیر د تاسو عملونه ګوري والذین اغه خلق یتوفون شمړه شي منکم لستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي ښځې یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 عده به تېروي دا ښځې به ذاتې خود 4 میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغن اجلهن پس هر کله چې دوی نیټې ته ورسي فلا جناح علیکم پس نشته په تاسو باندې ګناه فيما پاغسه کې فعلنا چې تاسو وکئ فی انفسهن ای ښځو خپلو ځانونو متعلق بالمعروف د شرع موافق والله بما تعملون خبیر الله د تاسو کارونو نه خبر دی ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فيما پاغسه کې اردتم به چې تاسو پیش کول وکئ په پردې سره من خدمت النساء پیغام ورکولو د نکاح ښځو ته او اکننتم فی انفسکم یا په زړه کې دا خبر پټ وساتئ علم الله الله ته پته ده انکم بېشکه تاسو ستذکرونهن زر دې چې تاسو به یې ذکر کوئ یاد به یې کړئ ولکن لا توعدوهن لیکن تاسو وعدې مه کوئ هن دې ښځو سره سرنن دا وعدې په پټه سره الا مگر ادا ان تقولو چې تاسو ووایئ قولا معروفا شرع موافق معروف خبر ولا تعزموا او تاسو مضبوطه وي عقدة نکاح د نکاح مضبوطه خبر حتی تر دې یبلغ الکتاب اجل چې ورسیږي میعاد خپل نیټې ته واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله يعلم پوهیږي ما پاغه سبحانه فی انفسکم استاسو په زړونو کې دی فاحذروا پس ويریږي الله نه واعلموا پوه شئ ان الله غفور حلیم بشک الله بخون کا حلم والبردبار دے.